د تجارتی یا د خدمتی. تجارت هغه کې په اتفاق شته او د خدمت هغه کې نشته. معلومه دا شو چې مراد د اصلم استا خدمت ته جهاد د ساتل. دا آیات سل اسونه دي، سلو خان دي، سل غوایان دي او مفتم غیا خوري او دا کاروبار د پاره استعمال غټه پکې پای کې زکات. انا دا عبد ذکر قرینه ده دی چې د اصل مراد استا خدمت ته. ځکه امرای کې دو صورته جوړیږي، یا د خدمت یا د تجارت، او دواړه اتفاقی دي. تجارت کې په اتفاق شته، په خدمت کې په اتفاق نشته. نو دلته چې هغه امرای ذکر دی چې پکې نشته، خو د خدمت ته مراد ده کنه. نو اصل مراد استا خدمت ته. انا د دې نه مطلب دا چې نابالغ باندې زکات کوي، خو یتیم هغه نابالغ ته وي چې پلار یې مړی، چې پلار یې جمدي هغه ته یتیم نه وایي، بل دا نابالغ د پلار تابع دی. که پلار یې غني وي دی غني دی، که پلار یې فقیر دی فقیر دی. او چې بالغ شي نو بیا مستقل حساب دی. د مالدار سړي زوی لم زکات ورکولی شي چې د سره سني او بالغ، سکول کې سبق وایي، کالج کې سبق وایي. نو بالغ د مور پلار تابع نه دی او نابالغ د پلارانو تابع. یتیم نمرات نابالغ چې پلار یې مړی. سید الکائنات وی ما سره د یاره ده د دې نه چې د دنیا به در باندې فتح شي او د دنیا پټول سنګار کې به مبتلا شي. یو سړی پاسې وی قربان دنیا او دا ډول سنګار خو خیر دی، نو خیر هم شر پیدا کوي. نو حضور چپ شو، نو لږ ساعت پس وی هغه تپوس کوونکی څه شو؟ وی خیر شر نه پیدا کوي، او دا خیر غلط استعمال شر پیدا کوي. دنیا شر نه پیدا کوي، د دنیا غلط استعمال. وی د دنیا مثال د سپرلی د بوټو دی. سپرلی بوټي درې قسمه څاروي خوري. یو هغه څاروي خوري چې لږ وخوري او بیا نور ته کیني او شپند ووایي، نو ده دپاره فایده وي. دویم هغه چې وخوري او ژوند نه وایي، نو دی کله مرګ ته نږدې کي خو بچ. دریم هغه چې وخوري نو خېټې وشلېږي. نو سپرلی خو ښه شی دی، او د سپرلي خوراک هم په طریقه دی. نو چې کوم څاروي بې طریقې وخوري هغه مري. نو دغه شان دا دنیا دا خو خیر دی، په استعمال پورې فرق دی چې د حلال و حرامو تمیز نه کې او لګیم په پاره لاره، نو ستا دپاره هلاکت. فارسی کې وایي ایمان لاگر بحر دین باشی حمول نعم مال صالحا گفتار رسول. او نست قرآن په دې دلالت. واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما ویستخرجا کنزهما رحمة من ربک وما فعلته عن امری ذلک تاویل ما لم تستطع علیه السلام. پلار ته خدای صالح ویلی دی او بچو له خزانه خیر دیوال دلال. نو د خزانه سره هغه د صالح توب نه دی وته، او دو پیغمبران دي د دې دیوال لوګي. پلار یې خسرې تیر شوی دی. ابن جریر طبری کې لیکي شپږمه پیړۍ کې خسرې نکړ تیر شوی. ویوما پشت پورې د نیک پلار اولاد ته اثر رسي. ودیش پګما پیړۍ کې نیکو نو د نیک سړي پیسې جمع کول داسه منافي د تقوا او د بزرګۍ سره نه ده. لکه په نص د قرآن کې ذکر سړي سره مالي خو جماعت به پرې جوړ کړي، مدرسه به پرې جوړه کړي، حج به پرې وکړي، عمرې به پرې وکړي، خپل حیا او عزت به پرې وساتي. او سفیان ثوری په خوا مال جمع کول خو نو اوس ذریعه د حفاظت د دین ده. چاته چې مستغني او فقر او حاجتمند نه، چاته لاس نه نیسي. دا مال چې دی که نه دا شین دی په لیدو کې، خوږ دی په خوند کې. وی ګوره په سپرلي کې هر قسمه بوټي کېږي، بعضې څاروي مړ کي، بعضې نږدې کي،
او بعض بچ کی فیده ورطو رسی اگه دا شنکه بوٹی خورون که چوخری او تشی ڈک شی ننور تا مخی سوٹیو کی او متیازیو کی او بیو سری نو دا مال چی دی شن دی او خوگ دی شن پلیدو کی دی خوگ پخوان کی دی نو فنیم صاحب المسلم یعنی نیما ہوا مصاحب المسلم خد دا مال مرگر دا مسلمان ما اعطا منه المسکین والیتیم وابن السبیل چه کمی پورتی ورکول کئی مسکنان و یتیمان ابن السبیل تا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہو من یاخذو بغیر حق چسو کی پنا حق گٹھی نو کالذی یاکل ولا یشبع مثال دا غسری دی چه خوراک کئی و مڑی گینا ویکون شهیدن علی یوم القیامة او دا مال با پی گوئی کی پخپلا لقیامت پرد دیر دی قائل دی پا یتیم پا حجر زکاة کیگی و پا زوج یتیم باندې خو کیگی خو پا خاون کی کنا زمون مسلک دا چه احد سوجین یو بل زکاة نشی ورکولی ذکر دی منافی شرک تی او پا زکاة کی لام دا تملیغ خودی ذکر کرده چه دا خپل ملک نو باسه و پا ملک دا فقیر کی داخل کے نو چې ته خزی نور کې یا خزه تعالی در کې نستاسو دا یو بل ملک نه نه وتی ځکه به منافع شریک کې خوري وي دا ابن مسعود د خزه قصه بیانې امر ته وی دا صدقه عامه وا د چندې اعلان نو چنده او صدقه عامه دا زکات احکام نه لري نو د استدلال بالجنس کوي چې صدقه ورکړې شوی دا زکات هم ورکېږي انا عام فقها پدې چې شزه خاوند نشي ورکوله او خاوند شزه نشي ورکوله دینه خو بس قات جوړ شي زه به تا ته بخم ته به ما ته بخ زمون طرف ته یو مولا پته راته نه چې رښتیا دې کړو چې کال به په اورس پاتې شو کنه نو شزینه ته به مالو بخ هغه چې په دې باندې نشي لګوله نو چې هغه باندې وکال پورا کېده نو به دې میړه توبه هلي به کوه الکه دا چا سره هله کې ها او خدای دا ویني کنه ویني زنه خبر ده کنه دی خدای د کوستانی قمقل غني یاړو پیګه د پدې خبر چې څو هلي کې کنه دی په خپل ذهن کې خدای پاک بالکل نه پوي غني لکه دا چا سره کې دا غزاد سره چې هغه د درونو درګونو نه خبر ده او دا ارادو څه پینا بی بیماندار و خاوند و یتیمان و صرفات و غریبان صدقه عمل خواه ما توی دا قرآن و دا حدیث په اصطلاح کې صدقه پیسو ورکولو توی دا خدای پنم نو که واجبی و که نفلی ام سلمه وی قربان په زامنو د ابي سلمه که زه خرج کوم نو کېږي ثواب مې وي او تعالی به خدای ثواب درکړي د زوړ خاوند نه ورته بچي پاتې او باب قول الله تعالی وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله خدای ته مصارف ذکر کړي دي کنه مصدقات الفقراء والمساکين والعاملين عليه دې دوه مسلو ته اشاره کوي دوه مسلې د احناف درانه مخالف دي اول دا چې دې تبلیغ ضروری نه وي نو دا اباحت په صورت کې کی لکه ډوډۍ او کې خلق لا وخره بهم دا هغه احنام سره ما چې د ټولو مصارف او تورکل ضروری نه دي شوافی وي د ټولو ته ورکه او کم از کم بهر سن کې بدرو ته ورکه دی وی چې چا پلار واغشت مرایو پلار او د زکات په مال دی واشته زکات په ادا شو یذکر ابن عباس یوتق من زکات ماله د مال د زکات نه احساس کول شي مرای د زکات کې آزاد او زمون مسلک دا چې تملیک د مال ضروری دی او اعتاق و ازاله د ملک ته ویوتی فی الحج حج کې مرکول یو سړی مالدار دی او حج کې ضرورت دی ورکول شي لکه فی سبیل الله کې دا حجاج او معتمرین داخل دي وقال حسن اشترى بعض من زکات اجازه که زکات کې پلار واش پلار مړیو او د زکات په پیسې واش زکات ادا شو ويؤتي في المجاهدين مجاهدين تمرکو شاګر کې مالداري والذي لم يحج او حج نه کړي ذکر آیات کې راځي فی ایها اوتیت ازدعت
باری او مصرف کې چې د خرج کنو کیږي. وقال نبی صلی الله علیه وسلم خالد نه حساب صادره خالد سے خپل صغره موقف کړی د خدای په لار کې نه غنه سغواړي. دا مقصد دا دی چې وقف د سامان د خدای په لار کې روا دی. نو زکات هم داسې د خدای په نوم باندې به او باسي به ته فایده په خپل لار. حضور مبارک سره د وخانو د زکات مونږه په حج لولې ګلو نو عاریت فروا دی او دا تملیک هم روا دی چې تاسو عاریت کې به بیا واپس راواله. عمر صاحب له ګلو غراوي وی چې درو کسان ورانه کوي چا ابن جمیل لانه کا عباس او خالد ابن جمیل والے ابن جمیل خو فقیر خو په زما په دعا مالدار کنو دا والے او عباس لما غشت دی هغه زدر کوم قرض دی غشت او خالد ابن ولید سره خو زیاته کوي هغه سره کاسونه دي او کو زغری دی هغه ټول د خدای په لار کې وقف دي پای کې زکات نشته. انا زکات بل چانه غواړم نه دا خو د مالدار سړي کار دی چې فقیران بګوري پتا خو نشته چې ته د مالدارو پسې ګرځې چې مال راک. استعفاف ځان به بچ کې د سوال نه سوال د زکات هم ناروا دی. ومن یستعف یعفه الله چې څوک ځان بچ کوي د سوال نه خدای توفیق ورکوي د عفت دی پاکو ساتي او چې څوک ځان مستغني ګڼي خدای پاک دی غني کوي هغه له صبر ورکوي او بهترین عطا د خدای طرفه صبر دی. د بل چا په مال کې طمع نه کول که د بل چا په مال کې طمع کې همیشه به وږي که دی 10 روپۍ درکړي بیا به وږي او چې د مخکې نه ځان ټینګ کړي چې ما چاته صادر دی نو خدای به الله طبیعت داسې جوړ کړي. چاته به دا نه چې ماله کتابونه واله زکات کې نه که هغه درته ووایي ټیک ده او ته به نه کتابونه لږ دي چې خدای د علم دولت درکوي نو کتاب نشي درکولی کتاب سي ازمه جیډي ته وایي جیډې د خشاک روړي په شا جیډې ته وایي یا حکیمه که دا مال ګورې شین خوږ دی که چا په سخاوت د نفس قبول کنو هغه ته خدای به سخاوت د نفس دی ته وایي چې بغیر لالچ او بغیر حرص او بغیر د سر اوچتولو نه چا درکړه ته واغېسته زده را دې کړه خدای خوشحاله کړي ته هغې کې برکت وي. او چې څوک په اشراف د نفس اشراف مانه ټوخي ورته کوي او سر ورته نیغ نیغ کوي او بیماری تپوس یې کوي چې ستاسو هغه چرګه څنګه او غوام څنګه ده پرونی سوټه سخته وجه نه نه دا حمامان کوي جاهلا عالم نه کوي خو حمامان جاهلا. یا دا پیران مالدار سړي ته ځان غوړ جوړ او فقیر سړي سپکه اته زر جامې بدلې کی پټکی ورته برابر کی تسبیح راوړل نو دا ټول اشراف نفس. با صحابو کی بداسو چاہت وی با زمان لاس پا دا چا دا لاس تلام دی نشت نو عمر صاحب چی با وظیفی تقسیمو لیا غب امناغشت با صحابو اینا پاس پسورو کوڑا با تی پرسوا جای چاہتا نو چی دارا کرا کبشو بے براوار بس یو ظل میں آہدو کن عمر صاحب بخلق تاوی تاسو گوان شیستی زدی اخپلی وظیفی لراوارم او دی نالی چارسنه د قیامت پر ازدونه نیولی سوال ته وایي اشراف مانا ځان ورته ټوخي کول ځان ورته پورته کول اشراف ځان اوچتو ټول په دې مرض کې مبتلا یو زه دا چې تاسو ته وایم داسې نه چې زه ګورې پاک سړی خو دا ځان ته حضرت تانوي رحمت الله علیه وایي چې کله ما کې یو بد خوی وي دا تاسو ته نصیحت دپاره زه په هغه موضوع ډېر بحث کوم او وعظ پې کوم چې خدای مانه دا وباسي ویم خلکو ته نو ټول په دې غم مبتلا شاوه عمر صاحب دې به زکات له ولېږه
عماله به ورکول، عماله مالدار ته ورکول شي د زکات نه، عاملینو کې فقر ضروري نه دی. ما ورته قربان ما خو ستا حکم پوره کړی دی، فقیران ډېر دی نه والا به ستا فخر. د دې وجه نه حضرت تانوي صاحب وایي که یو استاد راشي مدرسې والا ته وایي زه مفت درس کوم، نو مفت درس ته به یې نه پرېږدي، ورته تنخوا ولا مقرره کړه، ځکه چې تنخوا مقرره شي احساس به پکې راشي، او ته ورته ویلی شي چې ولې نه یې راغلی، او چې مفت وي نو هغه به یې پروا نه لري، مفت درس کوم، نو طالبانو به یې حق درکړي ځای کړي. ورته ویې والا خیر دی به یې مدرسه کې داخل کړه د خپل طرف، خو هلې به مفت به وي مدرس نه کړه. نو عمر صاحب دغه دلیل دی چې عمر صاحب زه هڅې کوم نه، ځکه هر څوک د فنا فی الله درجې ته رسېدلی شي. که عمر صاحب نه وي هغه شته بیا به مونږ ته هم دا حکم وي چې ما علی نو مونږ دا پوره کولی شو. نو حضور مبارک د امت د خیرخواهۍ دپاره وایي اله واله بیا په خپل طبیعت خیرات کوي. نو که مدرس مفت خیرات کوي او مدرسه کې توفیق وي نو تنخوا ولا مقرره وي، خیر دې داخلوي د خپل طرف چاله ورکوه، خو هلې به زما اله چې احساس ورسره وي د کار تپوس ته کولی شي. ګوره حضور بلکې ما د استاد صاحب نه اورېدلي دي کتابونه کې هم دا دی چې څوک بغیر اشرافه څوک چاله ورکړي نو هغه واپس کومه، ځکه د خدای د طرف وي، نو کله بیا د احسان د خدای بندېږي. بغیر اشرافه څوک درکړي نو واله په خوشحاله، وما اتاک من غیر اشراف فخذه، ځکه د خدای د طرف وي د دې بنده په زړه کې واچو، نو که نه هلې هغه به در باندې ګورې بند شي. انا که سوالونه کوي د ډېروالي لکه دې چوکونو کې چې ولاړې دا پنجابیان دا ړانده ګوړه دوی سره ډېرې پیسې وي، خو دوی د ضرورت دپاره سوال نه کوي، د تکثر دپاره کوي، یعنې مال ځان مالدار. دې وجه نه ټول فقها وایي چې دا د یقیني چې دی پیسه ده نو ورکوي به نه. بکې د قیامت پر چې راشي نو په مخ کې به یې غوښه نه ټوټه ده غوښه هډوکي به راوځي، نو دا ذلت هم دی بل دا چې هډوکي راوځي نو نور به پرې ډېر سخت اثر کوي. جعفرین جعفر غیر منصرف نه دی قول الله تعالی، یعنی ته په خپله فقیر ګوره سوال نه کوي د خلقو نه په اسراف، یعنی لا یستفون حتی یلحفون الحافا. ښځې له اونیمې تولې کالې چې ورسې زکات پې لازم شو، اونیمو تولو نه کم سرو زرو کې زکات نشته. دا زمونږ مسلک دی چې په ښځو م زکات لازمي وي، په نور امامان د ښځو په زیورو کې نه وایي، که څلوېښت تولې وي نو خو صحیح قول د وجوب دی، دا د احمد صاحب قولم. هغه فقرا چې بند دي د خدای په لار کې، دا مجاهدین دی کې داخل دي، معتمرین حاجین او طلبا پکې داخل دي، ځکه طلبا هغه چې بند دي د خدای په لار کې، دوی خو کسب نشي کولی. نو صرف لا یستطیعون ضربا فی الارض، دې طاقت د سفر نشي لرلی چې تجارت له لاړ شي، او ګمان پې کوي اغنیا د تعفف د طالبانو خو جامې پاکي، نو دوی وایي دوی خو مالدار دی. اکثر زمونږ طرف ته دا سورپوشان یې که نه دوی خو زکات نه ورکوي، نو بهانه جوړوي یاره د امام خو جامې ښکلې دي چې په ده به زکات کېږي که نه کېږي، ده خو مزېدار پټکې په سر کړی ورکوي نه چې څوک نه ورکوي دا بانې ګوري یاره داسې ستاسو زمونږ نه ډېر ښه دی، او واقعي دی چې استاد د هغوی نه خي دا سپېرو نه خدای استاد له ډېره ډوډۍ ورکوي، او د جمعې په شپه خو الواګانې روجې مې پکې هله. نبی کریم وایي دا فقیر نه دی دا چې په کوڅو ګرځي او یو نقب ډوډۍ خلک ورکوي او دوه قبه، اصلي فقیر هغه دی چې غواړي نه او خلک په ځان نه پوهوي، دا یعنې تا ته وایي چې ګوره داسې سړی دا چې په کوڅو ګرځي دا فقیر اصلي نه دی، دا خو کسبګره دی، دې ته متسول وایي. اصلي فقیر هغه دی چې غواړي نه او ځان باندې څوک پوهوي نه. ما یو کتاب کته ما نه راغلی اوس مدرسه کې ده د شیخ عبدالقادر جیلاني په واقعه
او صحیح واقع ده. نو ګیلان د بغداد نه بهر کلی دی، دی د هغه ځای نه دلته اوسه. نو وي سبق وې داسې وخت را باندې راغی چې اسپنو نو د بغداد دجلې په غاړه څه بوټي کېده د باټینګر په شان میوه شرمه پکې وه. نو زه به تلم هغه به مې خوړه، ما چاته لاس نه و نیولی. وایي داسې یو ورځ لاړم چې ګورم زما نه بعضې فقیران مخکې شوي دي، هغه یې خوړلې وه. نو هېڅ راته سال له لاړم بیا خوړلې وه په درېیمه ورځ. وایي ډېر سخت وږي وم، خو دا مې غیرت او د اسلام نه خلاف ګڼه چې چاته دې ووایم چې زه وږی نو جومات کې پروت یم ګوټ کې. دا شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب نو دې کې یو سړی راغی چې ما ته راننوت او غوښه ده ورسره روچي دي او تالې ته ناسته خوري. نو داسې مې بې اختیاره هغه ته وکتل، نو چې هغه به نوړۍ اوچتوله نو ما به هم ورسره وکتل. بیا به مې ځان ته وې ځان ټینګ که بې غیرته چاته مه ګوره. بیا هغه په ما پېښ ما ته وایي وروره راځه ډوډۍ وخوره، ما یې نه خورم. نو ځکه ما وی هسې نه چې دا په اشراف کې داخلي هغه ته مې وکتل، خو زه بې اختیاره به مې کتل وګیم ډېر خو زر به مې زر نظر واوه. بیا قسم راکړه ستا د قسم یې چې راشه ډوډۍ ورغلم کېناست. ما ته وایي وروره زه خو د بار نه راغلی د یو کلي نه راتلم، نو هغه کلي کې یو زنانه وه او هغې راته وایي زما یو بچی دی عبدالقادر یې نوم دی او بغداد کې سبق وایي، نو 12 اصرفې را کړې وې، وایي چې دا هغه له ورورته. اوس هغه پسې ګرځم او زه په خپله وږي شوم، نه په هغه اصرفو کې مې څه پیسې خرڅې، دا ډوډۍ مې په هغه اخېستې ډوډۍ او غوښه مې په هغه اخېستې. زه پېښ ما یې خفه کېږم خیر زه هغه عبدالقادر یم او ښه ده چې دې وخوړه. وی خدای پاک په داسې طریقه راورسول. چرته مور او چرته دی او چرته جماعت ته رافته تېر شوی خو محدث نه نو کتاب کې ضعیف او موضوع او دا ټول لاغشتي پیران هغې پسې روان دي، نو احادیثو تخریج به یې کوې غونیا کې. خبرې خدای نه خوښوي، دا ډېرې خبرې قیل او قال پلان کې ځای کې دا وایي جرمن څه ووایي او دغه څه ووایي امریکې څه ووایي. هلکه څه یې کوي د دې علم تا ته فایده نه کوي، جهالۍ ضرر نه کوي. نو دا قیل قاله عبث خبرې، هغه خبرې چې نه پرې د دنیا خیر بنا وي نه د آخرت. اخبارات هم په دې کې راغلي دي اکثر. دیم وإضاعة المال، مال ضایع کول یعنې په غلطه طریقې لګول، وکثرت السؤال او چانه سوال کول دا منع. دا کتاب الایمان کې موږ دا حدیث ویلی داسې ووالو ډېر بحث مه کوه، یعنې خشیة ان یکبه الله فی النار. اوس آیات پس کې لاړ فکبکبوا فیها هم والغاوون وجنود ابلیس اجمعون. ویا کب داسې ناشنا فعل دی چې مجرد یې کې نو متعدد او چې لازم هغې کې مزیدون فی کې نو لازمي شي، یعنې همیشه فعل مجرد لازمي وي او مزید متعدي وي. دا ناشنا دی چې کب به کې نو متعدي شو او چې اکب به کې نو لازمي شو. اکب به معنا په خپله نسکور روان او کب به چې بل نسکور کی نو فکبکبوا فیها هم الغاوون، دوی به لوړې کړي شي او دا متعدد او فمن یمشي مکبا علی وجهه اهدی من یمشي سویا علی صراط مستقیم. دا لازمي دی. نو اکب به وي ناشنا فعل دی. تاسو ته ګورئ میزان صرف کوئ واقع او غیر واقع، متعدی او لازمي ته دی واقع او غیر واقع، لکه جمع ته جماعت ویلی. دا تا ته ښایي ګورې مهارت د علم دپاره د عربیت زده کول ضروري دی. ناشنا خبره ده. سالم نه کیسان د زهري شاګرد دی، خو د هغه نه مشر دی. ده په 90 سال کې سبق شروع کړی دی او 160 کاله عمر کې وفات شو. د ابن عمر لیدلی دی او زهري ابن عمر نه دی لیدلی، نو شاګرد د استاد د مشر دی.
خرص دیتا وای چې اټکلي سرکاري خلک لاشي د باغ اندازه والی چې دا به دومره منع خجورې کوي دومره پتا عشر دی هغه پیولي کې ورته وي که اوس چې خرڅې که خورې که څه دا په دې غرض کې چې دې ټګي ولیکي نو درې واړه امامان د خرڅ قایله دي په خجرو کې اتفاقا او په انګورو کې خلافا او امام ابو حنیفه هم د خرڅ قایله دی خو زمونږ دا فرق دی چې هغې خرڅ موجب وایي مونږ یې تخمین وایو او د خرڅ مطابق پته زکات اخیستل کیږي مونږ یې نه که به دعوی وکړه نو خرڅ یو تقریبي اندازه ده زکات موافق د دعوی او د مخارج اخیستل کیږي نور خرڅ مونږ قایل او ما ته موجوده دنیا کې ټول په خرڅ بنا د غنو خرڅ کیږي د غنمو خرڅ کیږي زمونږ په وطن کې هغه ولې چې دومره به دا غنم کوي شل جره به دا غنم کوي شل جره به دا غنې کوي نو د هغې مطابق ته عشر اخیستل کیږي نو خرڅ ته اټکل ته وایي او یو اسې جزاف ته اسې اټکل او یو د ماهرانو اټکل د ماهرانو هغې ته خرڅ وایي او زما استاد مولا بادرانو دې ته جزاف وایي دا پیږي نه زه د ځان نه یم دا به شل منه غنم کوي زه پې څه پوهېږم خو د زمین نو خرڅ د ماهرانو اندازې ته وایي او جزاف د غیر ماهرانو اندازې ته وایي نو جزاف اټکل دی او خرڅ تقریبي اندازه ده خو موږ دواړو ته اټکل وایي ځکه پښتو تنګه ژبه ده او عربۍ کې فرق نو جزاف د ناماهرانو اندازې ته او خرڅ د ماهرانو وایي اله دا حدیث کې درته یاد دی موږ د خیبر په جنګ کې ویلې تبوک په جنګ کې اندازه واله ورده اندازه د عشر د پاره نه ځکه د هغې نه عشر نه دی اخیستې شوی اندازه واله دا باغ به څومره وي ما پسې کې چې بیا تپوس کوي ستا باغ څومره وکړه نو حضور چې څومره ویلي ما غنده یې وکړه دا د عشر مسله نه وه سړی را پاڅېدل هوا دومره روان که بې اختیاره چې دوی ټینګېدی نه شو د توی غرونو ته ورسېد جبال توی ته جاوا او سلما زه په لنډه لار تلل غواړم که ما سره څوک زر ځي ابن بکار دلته یو کلمه ویلې ده وایي ما نه یېره ده د استاد یادوي سهل ابن بکار او معنی یې دا فلما اشرف علی المدینه چې حضور مدینې ته رانږدې شو او د مدینې غرې احد د لرې نه ولیده نو حضور وایي هذه طعمه دا مدینه منوره مبارک ښار دی البته قلاګانې کورونه د قوم په اعتبار لکه دې وزیرو کې اوس هم وزیرو کې رواج د عربو دا کابل خیل دی دا یوسف خیل دی دا مداخل دی دا قدر خیل دی دا کلو نمونه د قومونو په اعتبار یو خاندان اوسېږي خپل والا جبل يحبنا ونحبه دا مسلې درته ما ویلي جنګ احد باب العشر فيما اسقاطه دا مسله ده درې واړه امامانو د امام ابو حنیفه په دوه مسلو کې خلاف دی ورته ما ترمذي کې ویلو درې واړه امامان په فصلونو کې نصاب وایي پنځه وثقه زمونږ د ټول په حساب 2.5 منه د دې نه لاندې کې عشر نه وایي امام ابو حنیفه په فصلونو کې نصاب نه وایي په لږ ډېرو ټولو کې کېږي دویم دا چې دا درې واړه امامان په خاصو څیزونو کې وایي په هر شي کې نه وایي امام ابو حنیفه وایي په هر شي چې ځمکه زرغونۍ هغې کې شته علاوه د بوسو نه علاوه د هغه وښو نه چې ځمکه دې دوی بنده کړي نه علاوه د هغې نلونو نه چې ځمکه دې دوی بنده کړي نه یا خشاک نه یا د پوستکو پاڼې دې نه علاوه ټولو څیزونو کې ده زمونږ دلیل دا دی فیما اسقاط فی السماء العشر کوم شي چې په اسمان خړوبېږي یا په کاریز نه هغې کې عشر دی نو دا عموم دی دوی وایي دا بل حدیث یې راغلی دی لیس فیما دون خمسة وسقین صدقه دواړه حدیثین صحیحین دي امام بخاری تطبیق کوي او یسقا فی السماء دا عام دی او دا بل حدیث خاص دی نو دا عام په خاص حمل شي دې کې زیادت دی د نصاب او هغې کې نشته نو کوم شي کې زیادت وي د علم اعتبار هغې نه دی دوی وایي فیما دون خمسة وسقین صدقه باندې او موږ په دغې فیما دون خمسة وسقین صدقه څلور جواب مې درته کړو اول جواب د هدایي مولا چې مراد ته نه د تجارت اموال دویم د عیني مولا مراد ته نه هغه صدقه ده چې حاکم به وړي د دې د لاندې به حاکم نه وړي په خپله به یې خیرات دریم د شاه مرشاه صاحب جواب چې مراد ته نه اموال له عرایا دی څلورم د ابن حمام جواب
چې دا حدیث یو خاص دی او بل عام دی او تاریخ نه معلوم، د دې وجه نه احتیاط دا چې عمل بالعام کو. امام ابو حنیفه خپل کتاب کې چې حدیث نقل کړی دی نای کې فی ما فی السماع العشر فی قلیله و کثیره ایسا صراحتا ذکر. انا اما توی د امام ابو حنیفه مسلک د آیتونو د عموم سره برابر دی، ځکه د خدای د نعمت شکر واتو حقه یوم حصاده و مما اخرجنا لکم من الارض. دیم دا حدیث صحیح او سره چې فی ما فی السماع العشر سره ما. دریم قیاس په خراج باندې، خراج په هر شي کې دی. دریم دا چې څنګه دانو کې کال نه دی شرطه، کله درو میاشتې دانې وي، کله شپږ میاشتې وي، کله کال وي، یعنی فصلونه. نو دارنګې نصاب هم پکې شرط نه دی، ځکه دا ټوله نما ده. تاسې کومه دانه ځمکې ته غورځولې ختم شوې ده، نو دا ټوله نما ده، نو دې کې عشر. او ما ورته وي اوفق بمصالح البلاد اوفق بحاجت الفقراء، دا مسلک د امام ابو حنیفه دی. اوس ټماټرې باغونه اته وایي هغې کې عشر نشته، خټکي دي باغونه، خربوزې دي باغونه، سیوان دي باغونه، امرود دي باغونه، دې کې نشته. دا خلې شی ته بغیر ذکر عشر نو. اوس خو د باټینګونو او د ساګونو او د ترکارو آمدن د دانو نه زیات دی. زمونږ طرف ته ځمکه چارسره کې چې ده دانې نه کري، نهري ځمکه ده، هغه قسمه فصل کوي، باغونه پې کري، تماکوان پې کري، هغه شی پې کري چې پیسې ډېرې کړي. غنم دومره پیسې نه کوي لکه باغ. زه چې باغ ته لاړم ما ته ویلو شاګرد رانه و اته قسمه سیوان راوړل، وی دا زمونږ د خپلو باغونو دا یو په لس لکه خس. نو چې دی کې عشر لازم نه کړي، نو دا خو ډېر لوی اجناس ته د عشر نه وکړل، صرف دانې خو دومره آمدن نه دی. نو حاجت د فقراو او دفع د اقتصادي حالت د کمزورتیا په مسلک د امام ابو حنیفه کې. دوی په باټینګونو کې نه دلته ستاسو ملګری دی، هغوی زمونږ په یو جرب زمونږ طرف ته یو لاک یو نیم لاک مولې راوباسي په سړک په غاړه ایښي، 1 لاک روپۍ وګټي، 1 لاک مالدار دی عشر. دوی په مولو کې نه وي، په ترکارو کې نه وي، زمونږ طرف ته ارټونه دي او د هغې قیمتي آمدن دی. ګوپیان پکې وکړي، ټیپر پکې وکړي، صابونه وکړي، قسمه مولې وکړي، او چې دا ته د عشر نه وباسئ خو لویه حصه یې د ځمکې د عشر نه وکړله. امام ابو حنیفه په دې مصالح او پیدا نو په دې ټولو کې عشر لازم کړی. اوس دا بله مسله ده. عمر ابن عبدالعزیز په شاتو کې څه نه وایي، خو ترمذي کې یاد دی که نه چې حدیث راغلی فی 10 ازق ذکر. نو احتیاط په دې کې دی چې امام ابو حنیفه او احمد صاحب دا مسلک دی چې شاتو کې شته. دا عمر ابن عبدالعزیز کلام نقل کوي په شاتو کې او په مخرجه کې نه نقل کوي. عمر ابن عبدالعزیز فیصله دا و هر شي کې به ورکوي عشر چې کوم باندې ځمکه بندېږي. فیما سقط السماء، هغه فصلونه چې خړوبی یې باران، والعیون او چینې، او کان اثري یعنی اثري وي. اثري دو معنا دي، کله عاصور نه کې نو عاصور کاریز ته وایي. کاریزي ځمکې لکه کابل کې په کودامان کې کاریزونه ځمکو کې پخوا کندې اوښتې داسې د لرې نه اوبه راوستې. او یا د عصور نه د عصور اطلاع ته وایي، هغه ونې چې هغه اوبو ته حاجت نه لري، ځنګلي ونې په خپله د ځمکې نه اوبه راکاږي. ځنګلونو کې یا په دې غرونو کې چې ونې که نه هغه نه په کاریز خړوبېږي او نه په نهر، بلکې په خپله ځمکې نه اوبه راکاږي. نو اثريا هغه بوټي چې په خپله د ځمکې نه اوبه راکاږي، یا کاریزي ځمکې. نو که اثري د عصور نه کې نو عصور د ځمکې نه اوبو راښکلو ته وایي، او که د عاصور نه کې نو عاصور کاریز ته وایي. العشر دی که عشر دی. او ما سقیا بالنضحه، کم فصلونه چې خړوبېږي په ارټ په بور خو په او بور او باسې ارټ ګرځي، یا د بجلۍ بور دی پې کړی دی کې نصف العشر. قال ابو عبدالله، دا ابو عبدالله د دویم حدیث سره پکار وښه، دا چارته باجوړ ملا مخکې لیکلی دی چې دا دویم حدیث وی نو علی باب هذا تفسیر الاول. دا دویم دا یعنی خمسة اوسق والا دا رسول حدیث د ابي سعید خدری دا دلته پکار لکه حاشیه کې چې لیکلی دی، حاشیه نسخه ولاړه. دا دویم حدیث چې دی دا معمول به دی، ځکه په دې لومبي کې توقیف نشته، حدیث د ابن عمر او په دې بل کې توقیف ذکر دی 15 وسقه.
او زیادت د فقه قبول له یعنی هغه کې توقید ذکر دی د خلاصه دا چې لومبه حدیث کې بیان د ما واجب دی شي پکې واجب دی عشر کنه عشر او د دویم حدیث کې بیان د نصاب دی چې کوم اموالو کې زکات لازم دی نو دواړو باندې به عملو کې د صاحبانو دا قول دی امام ابو حنیفه او ظفر سے په بل طرف دی الا یو مثال یې چې مثال نه نظیر دی لکه فضل ابن عباس وایي چې حضور په دغه کې مونږ نه کړي په بیت الله کې او اسامه او بلال سے وی کړي دي عمل په قول د بلال ځکه هغه سره زیادت علم دی اثبات دی دی بل سره نه کوي کني دا د اثبات او د نفي مثال نه دی خو دې په دې عمومات او استدلال کې الا دا جمله دل ترسته پکارو لکه حاشیه کې چې لیکل دي سم دا دوی چې لیکلې د حاشینو صدا دلته پکار قال ابو عبد الله انا ها زکات کله واجبېږي په فصل کې عشر یعنی امام ابو حنیفه قول لا چې میوه په خش زکات پکې لازم شي محمد سے وای د پریکولو پروت کې چې لوی کې یا میوه شو کې امام ابو یوسف ته وایي چې درمن سره ورسی او په بورو کې اچول کېږي دغه وخت کې پکې زکات لازمېږي نو دې د سلام النخل قائله دی امام محمد صاحب قول اختیار کړی چې میوه کله شو کېږي زکات په هغې حساب دی دا زیاتې کمې راځي که نه نو چې څوک وجوب په اول کې وایي هغې له اعتبار وایي چې څوک د دویم کې وي د دویم له اعتبار وایي چې څوک د دریم وایي نو دریم له اعتبار درمن ته مثلا چې را رسېدې نو لس منه کم امام ابو یوسف سے بھی پارے صاحب ورک انا ہاں معشوم کا زکات په خجرو کې ګوتې وي او خوري نو پرې دی به که دا د مالدار سړي زوی وي یا آل رسول وي نو به نه پرې دی ځکه په دې صدقه بنده ده واجبه لکه حضور حضرت حسن منک حسن خلقو به عشرونه راوړل جماعت کې به اچول دی به نبي کریم تقسیمول نو حضرت حسن یو ځل خجرې تلاش کړی بچې کېکه مونږ باندې صدقه بنده نه کخ کخ کې انا دا بعض الفاظ بیان الاقوامی وي په هغه ژبه کې استعمالېږي لکه بابا او ماما عربو کې ماشومان مور ته ماما وایي ځکه میم او بې اساس الفاظ دي چې اول ماشوم زده کوي شونډو سره تعلق لري بابا اینا بابا اینا ماما مور ته ماما مونږ مور ماما امي څوک امي وایي څوک مدر وایي څوک دغه وایي ماما وایي دا تقریبا یو دی زموږ یو خوش طبیعته استاد و د مصر وایي زه به واده کوم په پاکستان کې ما ورته ویل تعالی خو د هغې ژبه نه درځي وایي مونږ به بین الاقوامي ژبه استعمالوو بین الاقوامي ژبه پېژنې یعنې د ښځې خاوند خو نورو خبرو ته حاجت نشته بین الاقوامي ژبه استعمالولی شي نو دغه شان د ماشومانو بین الاقوامي ژبه یې نو حضور ورته کح کح کې کې مونږ هم کې کې وایو دا کح کح هله یو ډېرې به جوړه شوه د خجورو هله دا مسله چې د بویو سره تعلق لري خو دلته یې د زکات په حیثیت نقل کړی دی یو مسله ده یو باغ پوخ شو او عشر پکې لازم شو نو د دې خرڅ روا دی که نه شوافیو نه دا نقل ده چې څو پورې ته ورکړي نه نو هغه روا نه دی خرڅ ځکه هغې زکات عشر په عین هغه شي کې وایي هغې خو بدل نه وایي که نه یو فصل دې پوخ شو وی ته به هلې خرڅی چې د هغې نه عشر ورکړې نو دی وایي نه دا ضرورونه ده احناف وایي که هغه خرڅ کړي د هغې په ځای نورو خجونه نه ورکړي لس منه خجوره په تا راځي د بل باغ نه ورکړي یا پیسې ورکړي نو ضمناً د خجورو اقسامو ته خرڅوي ته کومې خجورې خرڅول روا دی وی ګوره حضور مبارک شرط کړی دا ده چې کچه خجوره به نه خرڅوي او چې څو پورې دغه نه یې کړی او دی نه دي شرط کړی چې زکات دې ته نه یې ورکړی نو ولې منع کوې بیا به اقسام د خجورو ته بیان کړم په کتاب البیوع کې
چې کوم خجوري څو قسمه دي کوم باغ نه معنا شپږ صورت دی سکه اتفاق ته سکه اختلاف ته علماء دلته د زکات پیسې ته او د عشر پیسې ته نقل کوي دیوی که عشر لازم شو پکې او مې خرڅول شي تبع عشر د نورو خجرونه ورکه ساروی او عشر پکې زکات پکې لازم شو خیر دی هغه په ځای د نورو نه ورکه نو شافعي ته مسله سخته ده ځکه د جنس تما وجب نه ورکول ضروري ګڼي چې کوم شي کې شی لازم شوی دی وي دې سره حق ته فقیرانو متعلق شو نو ته به له خرڅه چې حق ته فقیرانو پکې ورکه دا خپل مال او پر دې مال خرڅول دي امون وای نه ډبل نمبر کې دي مال خرڅ کړه چې حضور عشر ویل نه دی په خرڅ لپاره خرڅ لپاره اقسام د خجور ویل دي چې کچا خجوره باندې خرڅه دا باندې خرڅه مثلا چې څو پورې پخې شي ویني دې نه ویل چې څو پورې ته عشر نه ادا کړي نو دا خید باندې وای نو دا احناف پرې فقہ کړی دا او دا شوافی رد کوي په دې باب کې خیال کوي ها د بیوع فصل تفصیل بحثل لازم دلته مسله د عشر بیانول مقصود نو باب من باع ثماره کچا میوه دی او باغ خرڅ کړي او نخله یا قجره د میوه سره او ارضه یا زمکا ټول سره د فصل نه او زرعه یا سره فصل خاص وقد وجب فيه العشر اي کې عشر لازم او صدقه یا زکات پکې لازم فعد الزکات من غیره زکات د بل فصل نه ورچې نو روانه یعنی جواب ذکر نه کې فهو جائز روا او باع ثماره یعنی وی خاصه کله عشر پکې نو لازم کچوا ما خو جدا خبره ده چې دا بیع د دې وجنه منه ده چې کچا مې وبنخرسه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ثمرة حتى يبدو صلاحها حضور خوې چې مې وباله خرڅه چې په خواله سرګن شي فلم يحضر البيع بعد الصلاة پس تموی پخیدونه بیع نه ده بند کړي عشر پکې شرط کړي نه نو تاسو ولې شرط کړي په خبر پېښه کړه ولم يقص من وجبت عليه الزکات ممن لم تجب حضور مبارک کو فرق نه کړي دا غسړي چې په د عشر لازم شي او دا غسړي چې عشر پني لازم شي بلکې فرق په میوه پخیدو باندې وي چې میوه په خشنو خرڅوي کچا بنه خرڅوي اجدا مثلا مارته کتاب البیوع کې براش بیع د ثمار قبل بدو الصلاه دیگه یو شرط د قطع یو شرط د ابقاء یو شرط د قطع نو دیگه اختلاف او باقی عشر پکې حضور شرط کړي نه د میوه په خولي شرط ویلي نه شوافی او چې تاسو وای چې میوه باندې خرڅيږي چې عشر په ورکه دا قید د کوم دی نه وای زمانہ د مرزونه ختم شي د باغونو زمانه شینکې په لګي زیړکې په لګي او چکې په لګي یا زمانه د فتونو نوځي او مې واپس جوړې دوش په خش علي به خرڅه شنه بنا خرڅه انا دې کې حضور مبارک د میوه په خواله شرط کړی د عشر ورکول شرط کړی نه دی چې علي به خرڅه چې عشر به ورکې یا گل نوزی یعنی حتی تحمار راتی سرش قجوره دیر زمانو دا فتونو نوزی دیگه برستو جگڑ جوڑے دینا او جگڑو بیان ممدر تراش نو حضور منع کدا باب دا مشورینا او باب هل یشتری صدقته کت ها ابی عائشی بلا یا روا او نبی کریم فرشا تبدیل دا بہتر احکام دلته یو مولانا هغه د امامانو د کتابونو څخه په دې کې دی به مارواني کتابونو په خپل څه ماشي امام حافظه کې په خپل دې کې هغه خاصه یې کني خاصه تفسیر تبدیل د مثل احکام باندې نه سامان خپل د قربانه مره سره اسی چاله ورکه په خپل هغه خاصه یې کې ځان نه ځانې جوړې تبدیل د مثل آیات کې وأولانا أجل فعوض بلد غيرك نقل الزكاة يوم بلد وبل بلد البته كانت لقبل ولاني يا يوم قال يا عمي لك الدين مدرسة لجهاد في ذات نبي أبي خير وكيف لقبل وطن
د مظلوم د خیرونه ګورې ځان بد کوه په مخه د خدای دربار ته کېږي د خدای د دربار او د خیرو منځ کې ګورې حجاب دی اجابت اثر حق بعد استغفار میں آیا کہ پیندو دی مسلم کنو پیرے پردی کی یا پا کافر دے ظلم پسادی دی ظلم کنو اللہ امام دی دعاو کی امام نمراک خلیفہ و بادشاہ لکہ زکاتون باغت راجمہ کے دل و غب انتظام کو ناغر دا عاداب دی لکہ حضور مبارک قل من اموالهم صدقة طهر بها وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم دعا ورتوکا ګوره پیغمبر صلی علی فلان ویلی شي زوت نشوي صلی کی او خاص رحمت ته هغه ډیر دلالت په تعظیم کوي مونږ ځکه نشو ویلی چې مونږ پیګونه چې دا سړی دغه تعظیم لایق دی او کنه او وې باندې پیغمبر ویلی شي لکه په مخلوق قسم پرې پړلې ته نشي پړې انا سمندر نه چې سروزي په معدن او رکعات کې نه شامل هغه کې خمس نشته زمون مثلا دا مخان نه پاس نه سلام بر رکعات انبر رکعات نه ده انبر دا دریابی اسوی خاص شده دی او سو کوئی ثبوت دی جعل شانتی پشموی کده ومشیم در طرف البحر سمندر ایرون وقال حسن فی العنبر واللولو الخمسو حسن بسکی سے وی پا عنبر و پمارغلو پی خمس دی دا زمون مسلک ندی ایمان بخاری پی رکھ گئی وانما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرکعات الخمس حضور پر رکعات کے خمس ویلے دے لیتا فی الذی یصاب فی الماء کم شي چې په اوبو کې ملوشي او رکاز نه رکاز هم مدفون فی الارض ته وای نو دې کې خو مستقم نه وای دا اوس استدلال بالعام کې یو قصې ته اشاره کوي بني اسرائیل هم یو قصه دا چې چل شي مخکې نه وره ځکه دا به بار راځي یو بني اسرائیل د بل بني اسرائیل نه قرض وست ورته ضمانت راکوي خدای ذمہوار دې کفیل لا کوي خدای کفیل کله برا کې په پلان کې موده ډیره ولیکم زمير الله ما په یو کلی کې اوسې دوی په بل کې مل کې سمندر نو چې نه ته پورا شو دا قرض خاون دریاب غاړه کراوه کې یاره زمانه قرضدار مال قرض وروي نو خبر او هغه مال ته مرکب کاسه سم مرکب ملونه شو هغه خساره هغه دا ستلو چې په لرګي کې اشرفه کې اوله او کا کې په باندې ولرګي داسې ورته خدای ما ته کفل کړي او زموار کړي مې ما خپل کوشش کوښښ خدا دا هغه ما او دا سره چې سمندر په اړه ولاړ او دم سم مرکبونه لیدل چې څوک راځي پکې نو واپس شو چې واپس کېده سمندر کې اوس لرګي ویني کوزي پکې نو دی ویره لرګي بازار سره روچت کم دا مخشاک کم مفترات کو نو چې یو ور کوړه او ما ته کړه پته برابر کې اشرف ایرو پس او کا لیکل پکې حد پکې دا چې دا نه پلان کې د طرف پلان کې ته خدای ما کفل کړو نو ما خدای ته حواله کړی د تقدیر او رسول ما صادقان به چې مدفعه سره دا قراردار راغی د لدت ما کې غواړي او به ولا د پیرو چې ما مرکب نه مونته نو ځکه زرانه ویتا سره علی کلی وی او وی خدف لرا رسول دا مقصد پدې کې چې دې بني اسرائیل خو د دې رکو نه کوم څه نه ورکړي معلومه ده چې دریاب کې سړی سره مو یاري چې کوم څه نشته دا که سره د بني اسرائیل او پتا نه اشتاري احکام څنګه انا نو دې استدلال داسې بالجنس او بالعام کې امام بخاری په احناف اعتراض کوي یو سلیری دې اعتراضات کړي دې اعتراضاتونه دوه خبره معلومه دي یعنی یو دا چې فقه حنفي مخکې جوړ شوی و لکه بخاری مولانا مخکې دا او ډېر کتابونه لیکل شي د بخاری نه فقه حنفي مخکې دا مته دا معلومه شو چې امام بخاری خود ویل راغی لکه دې په خپل وایي ځاله دا چې حدیث تکینا سم چې فقه احناف مټول ویلا
نو فقه حنفی ویل ځکه اعتراض په سړی هغه چا باندې پوری شي چې هغه ورته معلومي. اگر چې بعد اعتراضات یې کوم اعتراض والا خو چې اعتراض کوي دلیل ته خو نه ګوري، خپل اعتراض کوي. نو د فقه حنفی مخکې جوړه شوې ده امام بخاري نه. دویم دا د فقه حنفی ویل ده، نو تاسو ته نصیحت دی رسول کوئی فقه حنفی ابسته نو دا خامخا لګ دغه امام بخاري دا نه خلاف دا چې اعتراضات چې احناف تم نه معلوم او دې دا چې په باریکي ګوري ورته دا په کتاب الحیل وکړه کرا شعران مشي خدای د څومره نظر دی او څومره جزئیات ورته یاد دې دلته په احناف اعتراض کوي او د اعتراض خلاصې دوه خبرې دي، یو رد دلیل دی یو مناقضه دعوی ده. نو ګورئ ورته اول د ترجمه یاد وساتئ. د دې جوابونه مولانا احمد علي صاحب سهارنپوري د بخاري اخر کې یو رساله ده دفع الوسواس فيما يقوله بعض الناس، هغه جوابونه یې کړي رساله یې رسول لیکلې مولانا احمد علي سهارنپوري دا د حاشیه خاوند د بخاري. باب فی الرکاز الخمس، دا ترمذی کوم درته ماوي رکاز کې خمس. وقال مالک بن ابن ادریس، امام مالک سے وګوره دې له فقها او اقوال نقل کوي او دا ائمه دا غل دنه مخکیو ابن ادریس شافعی ته بیا دا یو د نوم ذکر کړو د مالک ډیر ذکر کوي او د امام احمد ته یو ډیر ذکر کړو. امام مالک صاحب محمد ابن ادریس شافعی وای او د دې اقوال او وخت لوی خلک او علماء د دې اقوال تسلیمون کدا چې باجوړ مولا کنن مولا نورستان مولا نمونه به ولې ذکر کول او دا لوی اشخاص وکړه. امام مالک وای او محمد ابن ادریس الشافعی وای الرکاز دفن الجاهلیه، رکاز وای مدفون مال د جاهلیت چې چا خدانه خخ کړی فی قلیله وکثیره الخمس، فقلیل او فکثیر کی خمس. وليس المعدن برکات، خان رکات نه معدن هغه څه ته وای چې قدرتی پیدا وي لکه سره سپینو زمرد وغیرہ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دې تایید ذکر کوي ځکه حضور ویلي دی فی المعدن جواب معدن حضر دی او پر رکات الخمس او پر رکات کې خمس دی. رکات مقابل د معدن ذکر کړی لکه په معدن کې خمس منو داسې دی ویلي او فيه الخمس ځکه یو شی چې په اسم ظاهر ذکر شي نو دوباره په ضمیر ذکر کیږي او دی وای المعدن جوار وفر رکات الخمس. معلومه ده چې رکات غیر د معدن نه دی ځکه په عطف ذکر شوی دی او عطف تقاضا تغایر کوي. واحد دا بل یو دلیل وای عمر بن عبد العزيز من المعادن دبا د معدنیاتنا خمس نه غشته دبا زکات غشته تعبیر من كل 200 خمسة حرف 200 کی بنوبه. وقال الحسن حسن البصري دا قال تعبیر نقل کید تایید د تعبیر ما كان من ركاز في ارض الحرب دا جنگ په علاقو کې رکاز مونږ ففي الخمس ایک خمس ده او ما كان من ارض السلم او کله صلح پس مکه کې د مسلمانانو ففي الزکات ایک زکات ده. دا موږ مسلک دا چې حکم یې د لختیر د مسلمانانو مالی باغې د اسلام نه وین وجدت لقطه في ارض العدو کله لقطه د دشمن پس مکه کې مونږ د روپېری مونږ ته بټوا فعرف هذا غير تعريف وكا فإن كانت من العدو كده دشمن مالوي ففيه الخمس ايك خمس ذكا حكمه بركات شو حكمه ده غنيمت شو لكافر مال. وقال بعض الناس بعض الشيخان لا ولا ده احناف تعلمان النوي وقال بعض الناس بعض خلق وي المعدن ركاز المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية فشان دفنی د جاهلیت لانه يقال دلیل سره ذکر چې په معدن کې درکات ماده استعماليږي ارکان المعدن معدن نکادو ګرځي اذا اخرج منه شيء اذا معدن نصروزي نو انت ماده ارکان استعماليږي نو چې ارکان ماده په معدن کې استعماليږي نو معلومه ده چې معدنم د جنس درکات نه ده. قيل له ذات رب کوي کله ارکازه د ماده د استعمال د وجه نه معدن ترکاز وې ارکازه په ډیر شیانو کې استعمالي
قیل له د طویل کی پرد دے دلیل کے فقد یقال لمن وهب له شیء جسو چاہتا شیء بخی او ربح ربحا کثیرا یا پا تجارت کے دیر مالو گٹی او کسر ثمرہو یا دا باغونو میوے روشی ارکاستا تخاون دا رکازو کردے دے گورا پا حبا کم رکاز استعمال شوئے دے پا میوو کم استعمال شوئے دے او پا ترکم پا ربحا کم بے خدا ټول پر رکاز کے داخل وایا ذکر چی رکازا مادہ پا کے استعمال شوئے دا او کدا مادے دا وجنا مادن رکاز کے نو رکاز مادہ بڑی رشیانوں کی استعمالی گی بے میوم رکاز کا ربحم رکاز کا او حبم رکاز کا او دے تقریب سک رکاز نوائی نو استا دلیل ضعیفہ دے فیارم نکنا سمنا قدر ہو یو طرف تا شیخان احناف بھائی چی پا مادن کے خمس دے فبل طرف تے داغی مناقض خبر کرے دا ردت کلام کی مناقض دا تناقض دے وقال لا باس ان يكتمه ولا يؤدي الخمسة خیر دے کہ پٹ کی مادن دیمون تو پٹے کی خمس ادا نکی یو طرف تو پا مادن کی خمس دے بل طرف تو خیر دے کہ پٹے کی خمس ادا نکی نوی عجیبا مسلک دے یا پاکی خمس مو آیا یا دوئے چی خمس ورکول ضروری دی نتوئے چی خمس پاکشتا اور که خمس ورنکی پٹی کی نو خیر دے تاسو واچے که خود مانتا پا بورد لکلی درے الفاظ استعمالی گی ہاں یو معدن یو کن یو رکاز معدن قدرتی قانون توی چی خدای پاک پیدا کری پس پاکا کی کن داغی مال توی چی چاخخ کری رکاز کے خلاف من رکاز عام ویو شامل بارد روی دوی رکاز مرادف تا کنس روی دا صرف کنس توی رکاز مجھے سید الکائنات رکاز کے خمس ویلے دن معدن کے خمس نشتا نو دوی رکاز مرادف تا کنس وی آمون رکاز شامل ویو کنس و معدن بارونا دی دا خاص وی من عام کا خبرو پتے کے دیوالی دا خاص کئی کنز پوش دیوی حدیث کی دار آگلے دی المعدن جبار و پھر رکاز الخمسو معدن حدر دے کہ پا معدن کے سوک سڑے مرشو کنا دا کان پا خاون باغی جرمانا نرازی اور رکاز کے خمس دے معدن اور رکاز دے پا سید الکائنہ پا جدا جدا لفظن ذکر کردی نو که رکاز معدن تا شامل وے نو دا سے بیویلے وے چال معدن جبار و فیه الخمس آپا دے کے خمس دا جبار سمانا جبار حدر تاوے جاہلیت دارا سمو چی چابا فیوخ که پخپل از مکہ کے یا پا مباح از مکہ کے اور ایک بسوکو غردین مربا شدا فی بدار مقتول دا ورساو یا کان لدے مزدورانو نیول او پکان کے بے سر اختلو کٹی بپیور پریوتی یا بمرشو در کان بدا مزدورانو شریعت وینا اگا حدر دے یعنی دا اغسر دیت میں لازمی کی المعدن جبار کان حدر دے زمون احناف پای پا ضمیر سر خبالیوی چی ددبارو یو حکم ذکر کردے نمون بھئی دل دے دل تقل با حکمون ذکر دے یو المعدن جبار داغی تعلق دا دیات او دا قصاصون سر دے او دا دیدبیم حکم دا زکاتون او دا خمسون سر دے معدن جبار معدن حدر دے اس حدر خودے اس پاکشتا کنا ذکر دا آیا خود دا معلومی دا چی اس پکی نشتا حدر مانا دا لا نو بل حکم ذکر کئی کی وفر رکاز الخمسو پتا لفظ عام سر تعبیر کو ذکر کانس کم خمسو او پا معدن کم خمسو نو کہ وفیه ویلے ویلو صرف معدن بات معلوم شوی کانس بات نیو معلوم شوی حضور مبارک پا لفظ عام سر تعبیر کو چال معدن جبار معدن حدر دے آئی کسی نشتا کسوک مرشو پکی وفر رکاز الخمسو پا معدن کے او پا کانس کے دے کے خمس دے یو مسئلہ دا زکاة تا یو مسئلہ دا دیاتو دا ذکر پا جدا جدا نمونو ذکر کردی یو کہ حکم عام شاملو المرادو پا عام لفظ سر تعبیرو کو یو کہ خاص حکمو دا دیتا و دا قصاص
ناغه په تعبیر په باندې سره وکړه نو دا شي نشته چې حدیث نه مخالفت احناف کړی دا حدیث په دلیل کې نشي پیل کېږي او څه دلالت په جدای صراحت نه کوي به حکمونه نو حضور مبارک په نو الفاظ سره تعبیر یو لفظ خاص بل لفظ عام لفظ خاص تعلق د دیات سره لري او لفظ عام تعلق د خمس علماء او جماعت سره لري اوس دا عیني مولا په خپل حاشیو کې مکتلی شوافی مولیان هم دغه خبره راځي چې د اعتراضات ډېر کمزور دي او عیني مولا مراد کړی اول دا چې ته چې احناف فرض معادن ته ذکر کوي چې معادن هرکذا پکې استعماليږي پیدا یو حنفي عالم په دلیل کې نه ذکر کړی چې معادن ته ذکر کوي چې هرکذا ماده پکې استعماليږي او معادن ته مو ذکر کوي چې دوه حدیث دي صریح یو موطا امام محمد کې دی چې په رکعت الخمس ذکر شو نو حضور ته وایي چې قربان رکعت څه ته وایي هو ما خلق الله في الارض يوم خلقها دا غي تعبیر په خپل نبی کریم د معادن سره کړی او کتاب الاثار امام ابو یوسف کې دی او ابو داود کې وما وجد في الخراب فيها وفي الركعات الخمس په حدیثنا معلومیږي چې رکعت شامل دي بار لرا دا رکعت د معادن د وجه نه دی او دا چې کوم دلیل ذکر کړی دا په تا دلیل ذکر کا او په خپل دی هغه دلیل مات کا دا دلیل موږ ذکر کړو نو نقل د دلیل نه جوړې دی دا په خپل طرف نه دلیل جوړ کړه به روان کله که هدايه کې شافعي صاحب له دلیل جوړ کو وله او به عرب کې دا څه مذهبونه وایي یو مذهب کتاب ټول نه هغه خپل امام له داسې ضعیف دلیل ذکر کې به پیرت نه دا غي دلیل بداغي په کتابونو کې ګوره شواهد په کتابونو کې زموږ مذهب چې نقل